السلام علیکم ګرانو کتونکو اوریدونکو زه ستاسو قربانه ستاسو خپل پروګرام کور ښایست کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. امید لرم ټول به روغ جوړ خوشحاله. بالکل د دې نه وړاندې هم پروګرام چې دی تاسو په 89.4 او 96 فریکوینسي باندې اوریدو د سنو پښتونخوا، او اوس چې دی تاسو چې دی ما لایف هم ګورئ د فیسبوک د لارې سنو پښتونخوا پیج باندې، او د موضوع نه هم خبر دي څومره هم زمونږ اوریدونکي دي یا څومره زمونږ کتونکي دي دیرو به په ریډیو کې زما دا پروګرام اوریدو 12 بجې چې دی دا بود او جمعرات پورس 12 نه تر 2 پوري د دې دوه سیګمنټ سي، یو مونږ چې دی ریډیو باندې او یو زمونږ لایف وي، او څومره هم زمونږ خلک چې ما په ریډیو باندې اوري او هغه سره ډیجیټل موبایلز دي، انډراید دی یا آیفون دی یا څه هم دي، پاغې کې داغو فیسبوک آی ډي دا، نو په سرچ باندې لاړ شئ سنو پښتونخوا ولیکئ، تاسو سره به پیج راشي، الته به تاسو ما اوریدو سره سره لایف کته هم شي. پروګرام روان دی د کیسې کہانیانو حواله سره چې کوم ته انګلیش کې چې دی وایي سټوري ټیلینګ. نو دا ډیر لکه مونږ وایو چې دا کیسې بس اسې فضول دي، خو نه څومره هم ترقیاتي دغه چې دي ملکونه دي ترقی پذیر، خو مونږ یو خو هغه چې دی په د خپل د ترقی په عروج باندې دي، هغه هم د کیسو ډیر زیات اهمیت هغه کې سره دی، او هغې وایي چې دا زمونږ نسلونو ته هم ډیر زده کړه کوي. نو دا اوس چې کوم زمونږ نسل دی نوی هغه دا سوچ کوي لکه سوشل میډیا دور دی، هر څه داسې په سیکنډونو باندې خلک ویډیو جوړه کي اپلوډ کي، او مونږ هم دغه سکرولینګ کوو، ریلز ګورو. نو موږ سره هغه ټایم ما په خیال موږ ځان له ختم کو چې خپل مشرانو سره کینو او خبرې اترې د هغو سره وکړو، هغو نه تپوس وکړو د هغې د ژوند حوالې سره، یا هغو چې خپل مشرانو نه څه زده کړي او هغو بیا د هغو مشرانو نه څه زده کړي، نو دا ترې تپوس وکړو او ځان دپاره ژوند اسان کړو او ښایسته کړو. خو ورسره دا هم دی چې لکه زه به دا ووایم چې نن سبا وخت هم نشته، حالات هم داسې دي، خو اوس هم داسې علاقې شته، داسې ځایونه شته، داسې خلک شته چې جمعې د اوږدې شپې وي کیني یو ځای ځانونه له چای پخې کړي، اور ولګوي او خبرې هم کوي او ناست یو دي کې چې کوم دا ماشومان لکه زه به دا ووایم چې د پښتنو چې دا حجره کلچر دی په دې کې ډېرو ماشومانو زده کړې کړي دي د کاروبار حوالې سره، د ژوند نور چې څومره هم کارونه دي د دې حوالې سره ډېرې په دې کیسو کې زده کړې کړي. دې باندې به صرف زه خبرې نه کوم، تاسو سره نه به ما اورم څه نیمه کیسه زمونږ چې دی څومره مینوال دي هغې سره دي او هغې غواړي چې هغه مونږ سره شامل کړي په دې پروګرام کې، او څومره زمونږ چې خلک مونږ اوري هغو ته څه سبق زده کړي، زه ته څه سبق زده کړم، نو هغه هم شاملولی شئ تاسو 09152541143 کمنټ هم کولی شئ چې څوک مونږ چې دی لایف ګوري په دې پروګرام کې د فیسبوک باندې تاسو کولی شئ کمنټ، او میسج هم کولی شئ. میسج به تاسو څنګه کوئ؟ خپل میسج کې به لاړ شئ، هلته به تاسو خپل انباکس کولاو کوئ او رای کې به ولیکئ KPK لږ سپیس بیا خپل نوم سپیس د کوم ځای نه تاسو مونږ ته میسج کوئ هغه او خپل پیغام به ولیکئ او 8881 باندې به مونږ ته سینډ کړئ. یو کال اخلو، ګورو څوک دي مونږ سره څه ویل غواړي، کومه کیسه کول غواړي. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. خو به تاسو تاسو کاکا خبرې کوي. جی اس کاکا صاحب تاسو څنګه خیر روغ جوړ یې؟ شکر الحمدلله خو ټیک ټاک ان شاء الله چې تاسو سره کور سره اون ګروپ په ما کوي. الحمدلله د الله فضل دی. تاسو به څه ویل غواړئ؟ نو موضوع خو ډیره ښه او ډیره مزیدار ده. یی زه به تعلیم استاد ساده یو جری پاسم د جرګو مشرکوم. زبردست خبره دا ده چې څوک مشران سره ناستي کنه هغه ماحول کې هغه ترتیب کې وګوره اړو جری ورته ختم شي. دا ترتیب چا کې نشته چې د کټ سرته مشرکینی که سپوته که سرکینی جی اوس کورسای چې وسواده جوړ شي کورسای ته شادیال تلار چې مشرک سره پټو وکړو اوبه دا بلکون کې دې سو مشرانو به دا ترتیب بچی تیر کولو چې مشر راشي پاتې بوته بالکل او ته بوته به ورستو کښه تکینی جی
هغه څه موږ ورسو لاړو ختم باقي ما متیو نو هغه ما خپل ما ترالو نو هغه ما سره پراتونو کیسې به مې وتا چولې صحیح نو چې کله به رالو دغه نو کله به سره سیو نو کول نو بابا کیسې واته نو ته کیټ صحیح کنه اوس هغه دا 15 پاو ته اوس چې نشته لاړو بارو نو هغه نو سره خبرې کولې نو هغه متی ته یا تقریبا د 15 کالو وای جی چې ته غلې بچي خبرې نه کوي ویلې ما ته خبرو چل نه راځي آینه په 15 میاشتې کې خبرو چل خطا صحیح او بالکل لمده سیدا چې دومره دغه خواري او دغه هغه هر څه ختم پسې چې الته کې چوبګاری خو یا موبایل شاغوته او ته زیاما هغه کې وخت وی ماحول خو نشته چې واړو وي او ګڼه کوله وي او پلار مور ته هغه خپل مثال چې تا اخته چې تاسو کوي ما خام راشي هم به ستړي تومانه سروتو نو تربیت خو نه ونی کوي صحیح نو هغه ورخصو لاړو نو هغه سره ماحول چې دی هغه مشر کسر او تربیت او خوبه دا ټول ورخ زه غواړم بي تعلیمه مخو چې کخې خو په فضل په یو ځای کې نو من ان شاء الله چې بدلان ترالو زبردست پسې چې زه په مشران کې ناشته هم د سیدا او څاور الاورو نو با ټیم باندې نه خلم ټیم دې راکې ته ډېر مهرباني ټول مینوال ته وعلیکم السلام بالکل هم د سیدا چې منګه مشرانو سره کینو نو منګه ډیر سزده کو زما بسمره هم ما خويندې اوري دې ته بزما یو لکه زه به دا وایم چې یو ریکوست وي چې خامخا خپل ماشومان چې د مشرانو سره پرېدي چې که هغه ورته کار کورم کوي نو تاسو به مخه پکېږئ داغه یو زده کړه داغه زبم چې یو ایجوکیشن رواني پته نه منګه د تعلیم څه توایو منګه صرف تعلیم دی توایو چې سکول ته لاړې مدرسې ته لاړې نه هغه خو علم دی چې زده کی د قرآن دی که د سکول دی ساينسي دی د ټیکنالوژي دی د څه هم دی خو اصل تعلیم لاغي اخلاق او تربیت دی د ژوند تیرولو طریقې دی او هغه د مشرانو نه هیڅ زده کړه کیږي हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी सोक हो और कम ज़ैना मुफ्ती मुकाल कर शो जी जी संगे बाजी तक बिल्कुल खैम खदीजा खबर कवई जी बिल्कुल द कम ज़ैना पेशावर जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ज बिल्कुल खैमा उम्मीद लरम तब पखपला हम खाए जी बस زما خو لګ مری خراب ده بس دا جمع شروع ده د موسم اثرات دی پټول زما خپل هم سینه خراب ده کنه زما سم خراب ده بیګم ټول شپه تیر کړه کنه اوه نو ځکه سم ما دا پیله ځل مې لکه د مری ضروري ده نو چې سم درکې هغه موسم خشک دی بارانونه نشته دی نو بس هغه ډست دی دوړه ده او لږ بد پریزیان هم دي کنه وسم زه یې خو بس کوم نو زکه فریج والا اوهو دا خو پکار دی چې منګه خو په وخت لګیای بند کړی دي ګرمي وبسکو نو بس زما ډیر زیاته ګرمي وسم کیږي کنه نو زه فریج منډه واخلم روانه صحیح بس احتیاط کوا ختیجه د خپل صحت خیال ساته ولې چې صحت دی نو هر څه دی کنه تاسو فاطمه زمم کینو دی بالکل فاطمه هم موږ سره وا بس هغه بس د نیوز تیاری کوي سبا ته به کینې یو بالکل کنه سبا ته کینې ځکه چې عائشه راته وی زنن زما کنه ترو کوي نو نه ناسلم هغه نه کینې دا فاطمه زم نه کینې بس سبا ته به نظم سبا له به پروګرام اورم ما که سبا نه کینې خیر هغه دی پارم کینې به ورا سره جګړه کوي صحیح ده ولې نه بالکل کنه فاطمه سمیم سلام وعلیکم السلام خدیجه ډیره مننه تاسو موږ د پروګرام کې کال وکړو او خپل ډیر خیال ساتئ په دې وخت کې یخي به بالکل ما استعمال ولې چې دا اوس زبدا وېما چې هغه ورځ هم ما یو ویډیو کتله د یو ډاکټر نو هغه هم دا ویل چې دا وخت چې کم زکام هم دی دا ډیر زیات شدید شوی لکه سیویر دی دی کې بالکل بدپریزي ما کوي دغه شانتي او ماشوم وو او هغه بالکل لکه دای ویل چې یره زکام دی سر درد دی او خبشي
خو د هغه نزله چې دی دومره زیاته شوې وه چې سر ته یې ختې وه او همدغه ځي کې چې دی لکه د پوزې او د دې تندي په منځ کې چې دی د هغې پس جوړ شوی چې هغه د اپریشن نه بیا دی ریموف کو. نو ځان دپاره خطرې مه جوړوئ، خپل صحت ډېر ډېر خیال ساتئ. یو بل کال اخلو، ګورو څوک کوم ځای. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. جی زمونږه مخلص رور د بنو ګل نه کنه بالکل ول راورسېدم د پېښور سټوډیو ته راورسېدم، خورې دروازې کولاو که علي شان به ته وایي چې شی دې پاخه کړي. بالکل بالکل ډیره مننه ستاسو د دې مینې چې زمونږ دا پروګرام تاسو اورئ ښه باقاعدګۍ سره او په دې کې خپل رای خپل ستا پروګرام ته ولا دومره انتظار کوم لکه یو ورځ جاتي چې ماښام ته انتظار کوي. ستا پروګرام ته داسې منتظر موږ ناست. ډیره مننه الله مو عزتمند که. که نه دا زاړی وختونه دې یاد کړل، سات که خبرې ورباندې وکړلې که نه د پخواني وختونه یې یاد کړل، د حجرې یې یادې کړل. نو بس اوس به یو کیسه خامخا تاسو کوئ. په دې باندې به زه دا ووایم که نه خورې جی جی چې د خټې مې حجرې وې، د خټې مې حجرې وې او د خټې مې کورونه وو، څه د وختونه وو. د خټې مې حجرې وې او د خټې مې کورونه وو، څه د وختونه وو. د مینه محبت وو، د مینه محبت ورور ولې ورته خوندونه وو، څه د وختونه وو. په ټول کلي و حجره وه پکې ناز په مشران وو، د بابا سره پتلم موږ واړو کشران وو. د چا نه به منګې وو، د چا نه به منګې وو، د چا لاس کې ربابونه وو، څه د وختونه وو، څه د وختونه وو. یقینا کوریا پخواني وخت چې رایاد چې کله کله یقینا د ځان سره جاړه غوندې راشي. بالکل ځکه چې زمونږ د کلي د خټو حجرې رایادې شي چې په هغې کې به ټول مشران کشران ناست وو، په دې جمعې کې به اور بال وو. او زمونږ د بنو خلکو د حلوې ډېر لوی شوقین دي، حلوا به پخېدله او د مشران کشران به په کاټونو ولاندې په پیزي غوړېدلي. ځنه به موږ د واړه واړه چې کوم د بلاندې په پیزي باندې ناست وو، د مشران چې کوم هغه به په کاټونو باندې ناست وو. نو د مشرانو به چې کومې خبرې کولې او موږ به اورېدلې، په خدای چې هغې خبرې باندې زه کله کله اوس سوچ کوم که نه چې هغه یقینا چې بې تعلیمه و، هغې تعلیم نه و کړی و. دا نن زمانې تعلیم یافته او هغه بې تعلیمه مشران چې کومې خبرې هغې کولې. په خدای چې دا نن خلک ته زه ګورم چې صافه ما ته خو جاهلان ښکاري، جاهلان. ځکه چې یو موبایل دی او یو دی ټوله ورځ د موبایل سره چې کور نه راوځو. په خدای چې داسې خلک ما وکتل چې په جومات کې ولاړ او موبایل ګوري، په جومات کې ولاړ. بالکل بالکل دا خو هم سمه خبره وکړه. یا د خدای ظالمانو ته مې لګولې څه دي. ګوره دا یو متل دی چې د وړوکي سپي چې وي د غټ سپي نه چې کومه ده هغه عادتونه زده کوي که نه. کله د مشرانو سره کښېني او د مشرانو خبرې واوري نو د مشرانو نه زده کړه پکار ده. هغې خبرو کې یقینا چې کوم متلونه مشرانو کړي دي هغه ټول چې زه اوس ګورم هغه ټول حقیقت دی. هغه کم متلونه چې کړي هغه نن ټول حقیقت دی. بالکل بالکل همداسې. یاد کېږي نه اغلب ګورې دا جومات ته روان یم دا ستا ته سپیشل سلامونه او پروډیوسر صاحب ته او زموږ مشر چې کوم دی د خیبر امین خان افریدی شو او انوار ماما شو، سبزعلی خان شو، سیف الله خان شو، پیر زعفران شو او اقبال سیال پروګرام اوري. نو ټولې مینوالو ته زما د طرف نه ډېر وعلیکم السلام کوله. یو جهان مننه، پاکستان زنده‌باد، زمونږ کورجان او امین افریدي پاینده. الله په امان خوشحاله. الله په امان. الله ډېر زبردست. او زه به دا بالکل ښه چې دی که نه زه به دا وایم په اخلاص سره دا خبره کوم. څنګه مخلص صاحب زموږ د پروګرام انتظار کوي دغه شانتې زه هم د هغې د ریکال انتظار کوم او بیا زیاته الله خوشحالیږم چې کله لایو موږ په فیسبوک باندې وو او هغې کال وکړي نو هغه چې کوم هم لیک وي هغه پخپله کړی یا کم نظم چې هغې وایي کومه شاعري چې وایي هغه موږ سره ریکارډ هم شي نو هغه زه وروسته اورم. نو زه د هغو د شاعري د هغو د نظم ډېر زیات انتظار کوم او ډېر زبردست د هغو یو انداز دی. الله پاک د هغې له ژوند عمر ورکړي، صحت ورکړي چې موږ هم ترې زده کړې کوو دغه شان.
نو څومره هم زمونږ مشران چې دي زما دا پروګرام اوري دا زما دپاره زه به وایم ډېر عزت خبره ده چې هغوی دو زما پروګرام اوري ما له بیا ډاډ هم راکوي بیا کال هم وکړي خپلې خبرې خپل لیک چې دی څه هم شاعري ده هغه پکې شامله کړي دا ډېر زه وایم چې زما دپاره ډېر د فخر خبره ده. هلو السلام علیکم. هلو هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. راجیو دی پجاندله بالکل عایشه د چراټ نه. نه ښه فیضا فریدي. او بس دا آوازونه هم یو شان دي نو. زه خو افریدي زبان کې خبرې کوم بیا ما اوس یو رنګ څه خبرې نو هغه هم عایشه افغان ده نو دا زمونږ د پښتنو خو ژبې یو دي. مرسي څرنګه ښه بالکل ټیک ټاک یم ته ښه خوشحاله جوړی. جی بالکل زم نو نن به زمونږ پروګرام کې ته ما سره څه خبرې کوې؟ باجي بس په ټاپک باندې خبرې بالکل وکړه بالکل وکړه. باجي ته چې کله تلیفون کوم زه هم د تا مې ډېرې خبرې کوم تلیفون څرنګه وکړم بس زما خبرې بیخي ویرې ما دا مخکې خبره وکړه چې زمونږ لږ چې دی کالرز هغوی ډېر اکسایټډ دي چې کال وکړي خو چې څنګه کال وکړي هغوی نه هر څه هیر شي. جی بیا مو هر څه هیر شي او باجي د هغه څه د فرح خان باجي خو هم درسي که نه اوس پروګرام ته فرح خان هغه زمونږ چې مونږ ته به یې کال کوو هغه پروګرام کې کال نه کوي بالکل هغوی چې دی لږ شانتې بریک اخیستی او بالکل زه به امید لرم چې هغه به روغه جوړه خوشحاله وي خو لږ بریک یې اخیستی موږ به د هغې د دې بریک د دې سپیس اخیستو قدر او عزت کوو خو زموږ دا پروګرام به بالکل هغه اوري او دا به هم په دې باندې خوشحاله وي چې څومره زموږ کالرز نور دي هغې تپوس پوښتنه کوي. او باجي فاطمه باجي ته سلام یم وختي مې تلیفون کول خو بس نه مې اورېدل پیله ګنټې کې خیر دی هېڅ خبره نه ده زه به ورته ستاسو سلام وړاندې کوم او بالکل هغې چې دی دا پروګرام ګوري هم خپل نیوز هم جوړوي او پروګرام هم ګوري نو هغه هم خوشحالېږي. او باجي نن تاسو ته کیسو په حواله سره ده خپله یو کیسه وکړه چې کومه ستا خوښه تا ته نیا نیکه یا کوم یو مشر کړي. یعنې که خو نشته خو خپلې مور مې ورته یوه کیسه کړې وه هغې دا پیدا کیسه کوله چې مطلب خلکو به په کوم پټي کې به خلک سمنستلو هلته کې به مخکې خلکو مطلب وزې به هم وې سره غواګانې به هم دغلې ځان سره او هلته کې به یې اور هم بلول نو بیا داسې یو بیا داسې ده هغې ښځې اور بل کړی و هغې نه اور کیله پټ شو بیا هغې پوره کمرې اور اخیستی چې دا به هغې کې غواګانې هم سوې وزې هم سوې ښځه هم پکې سوې بس بیا خلک نیمې شپې باندې راپورته شوي بس هغه کوټې پاسه مخه یې مطلب کوټه ماته کړله کوټه یې بیا هغه کوله کلو کړله بیا یې اور مړ کړه چې کیسه ختمه شوه راته یې مو دی څه کوو ته وخوړی من لاړ شا کار لګ زه خو حوصله کوم بلکې دا وخت ما سوړه کېږي زه نستم که نه نو ته یې خماکه وکړه ما ښځه باندې کتاب ورته وزارت په منډه باندې ورته شوله ما کور مې څه وکړله نو بس دې نه تا ته یې وویلې که نه چې بې احتیاطي به نه کې خامخا به د خپل ګر چاپېر ګورې چې یاره داسې څه ګیس نه دی کولاو یا د بجلي تارونه چې دی که نه هغه داسې څه سره جنګېدلي نه دي چې هغې نه سپارکینګ شي او بیا اور ولګي. همدغه خبرې ورته کوله بس فاطمه باجي وایي چې موږ د کله نصیحت کوي نو بس کیسې به هغه سره ورته کوي مطلب کیسه ورته وایي چې موږ پوه شو مطلب دا موږ ته نصیحت کوي. بالکل بالکل همداسې ده. جی خبرې ختم بس ټیک ده ډېره ډېره مننه فضا تا موږ ته کال وکړو زه خوشحاله یم چې زما دا خویندې هم کال کوي. باجي یوه خبره کوم باجي مطلب د زموږ زبان د خو افریدي زبان ویلی کېږي د تاسو زبان د څه ویلی کېږي څه نه مایي داخلي پښتو ده نو نه پښتو خو مطلب دا خو ټول پښتانه دي خو په پښتنو کې هم تاسو بل رنګې ژبه کوو که نه پېښور کې خو چې دی یوسفزۍ ویل شي او بس زه هم ستاسو زه به ویم خور یم هم ستاسو دا ټولې قبیلې یو شان دي نو بس کله به درته ووایم ډېره جخت ځای دی. باجي مو ته تو اواز دا خبرې داسې لیدلی شي که نه مطلب داسې مومندان هم داسې خبرې کوي بس چې څنګه بس فضا زه به دا ووایم چې یو آر ویری انټیلیجنټ او بس خپل ډېر خیال ساته
او ان شاء الله امید لرم چې بل پروګرام کې هم ته به موږ ته کال کوي. صحیح دی باجی خبره ده د مون مخکې کولل څه وغلو جی 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 باجی سام ټنګول کوي کنه د څه غوسه ورته ورته مور تلیفون کول تلیفون کیسه نه ختمې ده. اوه دا خبره چې دی بس زه به دا ووایم چې زه خو د هغې ډېر د کال انتظار کوم، د هغې چې کوم الفاظ وي نظم وي هغه ډېر بهترین وي. یو بل کال به واخلو موږ ګورو څوک دې موږ څه ویل غواړي. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجي څنګه یې ښه؟ الحمدلله زه ښه یم. څوک ورور اور کوم ځای نه؟ زرولي مینه ناک در سره په لاین یم دا مهال د کوروم پاک افغان بارډر نه. صحیح. شیر علي که نه؟ زرولي خان مینه ناک. ښه زرولي خان. جی جی زرولي خان صاحب تاسو به څه ویل غواړئ؟ قربان دې شم باجي ټاپک مې اورېدلی نه دی او ما چې تاسو را پروګرام کې حصه واخلم او ډېر ټایم نه ستاسو پروګرام اورم او ډېر خوند راکوي. ډېره مننه د دې عزتونو. قربان دې شم ډېر ټایم بیا نه اخلم او چې وړوکی یم به شعر درته وایم. بالکل قربان دې شم تا ته ټولو اورېدونکو د ډالۍ خاص کر زموږ کورمیوالو ته وایي چې نه راځي په دغې دنیا نه راځي داسې یو څوک لاړو چې بیا نه راځي. او 2000 میسج مې ورلېږلي دي یو دانه میسج له اشنا نه راځي او نه کېږي یارانو کوشش مه کوئ ما له په دې مات زړه خندا نه راځي او ټیک دی بس صحیح شو ملامت دی یم او ما ته بهانې لکه ستا نه راځي او یو ځل یې خفه که قلميار لاړو ومنه چې بیا به تر تا نه راځي او تا ته ټولو اورېدونکو د ډالۍ وي. زبردست یو جهان مننه. پروګرام دی به ډېر شوق اورم او ټول ملګري درته سلام کوي. وعلیکم سلام. ډېره مننه. زما دا شعر هم ډېر خوښ شو او د دې دا خبرې زبردست. زه ډېره خوشحالېږم چې دومره لرې نه لکه کورم بارډر نه بنو نه خیبر نه زموږ لاهور نه څومره هم چې د زموږ اورېدونکي دي مینه ناک دي هغوی د دومره لکه دا پروګرام اوري او دومره ورته چې د انتظار کوي. زه هم چې د ډېره خوشحالېږم او دا نظمونه چې پکې تاسو شاملوئ د دې یو بیل خوند دي. دا هم لکه یو زه به ووایم چې د یو قیسې عمر اهمیت لري چې موږ ته ډېر څه زده کړو په دې لږو الفاظو کې هم. ګورو یو بل کالر. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ګورجانې تا ته او ستاسو څومره اورېدونکي ته ټولو ته چې په جمع السلام علیکم. وعلیکم السلام. امید لرم روغ جوړ به. وروره ستاسو څه نوم دی او د کوم ځای نه هم کال کړی؟ ګورجانې بمبې ځل مې در سره خبرې کېږي. عقیل ظفر خبرې کوم د تاکال نه. جی عقیل ظفر صاحب تاسو امید لرم روغ جوړ به او پروګرامونه خو ستاسو زیات اورم خو زیات کېږي د تیزیو والا اورم او ستاسو پروګرامونه اورم خو رینګ به پکې نه کړی دا پیله ځل کېږي. بس ډېره مننه چې تاسو موږ ته کال وکړو. او داسې دا تاسو خبره د پچپد یا دغه والي سره که دا ډېره ضروري ده زموږ چې څومره مینهوال دي پکار ده چې دې نه څه مقصد واخلي. بالکل دا ټیلیفون چې کوي پکار چې دیم سوچو چې زه څه پیغام ورکړم چې کشرانو ته پکې څه مقصد ورسي. بالکل زبردست خبره. زمونږ به چې کله واړو ماشومان به نو زمونږ خویندو به څه کول ګوډیانې به یې جوړې کړي او مونږ به ورته ویل چې زه بس مونږ به که خیري زلمې جوړ کړو واده به جوړ شو وی لوبې د ګوډیانو او مونږ به لږ ښه درمیانه به مونږ به هغه واده د دروغو جوړ کړو هغه لوبې به م کولې. جی بیا چې کوم دی مونږ ګوره همدغه دینکو سره چندروګانې مونږ په ورکوټوالي کړي دي ټیک ده داسې ښه ماحول. بالکل بیا چې کوم دی دا چې دې خوا راواخله اوس چې زه داسې ووایم چې مونږ خو مشران هم اورېدلي او د مشرانو پسې مونږ خپله مشران دي مونږ نصیحتونه کیسېګانې اورېدلي خو زه دا یم چې را روان نسل چې کوم په موبایل کې ورډوب دی دې به خپلو را روان نسل ته څه میسج ورکوي چې مونږ په ځوانۍ کې څه کوو. جی مونږ سره خو د پخوانو نه سیاسي شته د پخوانو خلکو او ورو به د دې ریډیو د لارې به کشرانو ته دغه کوو چې دې لږ د موبایل نه ځان منې کړي او د دې خبرو باندې عمل کړي. همداسې ده. او خورې ټایم دې نه علمه او ټولو اورېدونکو د سلام د الله په امان. الله په امان. وعلیکم السلام. بالکل دا خبره سمه ده چې د مونږه که د ریډیو باندې تاسو کال کوئ نو خامخه ډېر داسې دي دا چې کله دی خپل نظم خپله کومه یوه کیسه پکې مونږ سره شامل کړي نو دې کې زما دپاره هم سبق دی څومره زمونږ چې اورېدونکي دي د هم ما په خیال ډېر څه دي زده کوي. زه خو ترې ډېر څه په خپل ځاني چې دی ما زده کړي دي او زده کوم هم
او ځکه زیات نه زیات کوشش کوم چې زما په پروګرام کې زه کالونه اوچت کم چې څوک څه ویل غواړي موږ وګورو چې د خلکو زړونو باندې څه خبرې دي. هلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک رو کم ځای نه؟ پړچینور بشارې نه سپینګر منګال. څه نامه ده ستاسو وروره؟ سپینغر منګال. جی 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 سپینغر منګال صاحب تاسو به څه ویل غواړئ؟ ولا یو خدا کوم چې دا پخوانۍ کیسې چې دي دا ښې مزاق کې که نه د ژمي شپو کې ممپلي وتخورې زړه غونې ښځه خبرې درته کړي. بالکل ښکلی پروګرام دی ښکلی پروګرام دی وورئ نو. بالکل بالکل داسې ده. او نور به ته پاره چنار حوالې سره به څه کیسه میسه څه دغه به کوئ ولې چې هلته خو زه یم چې ځای هم ډېر زیات ښایسته دی او ژمی پکې زیات ښایسته وي. ژمی خو ډېره یخني وي که نه ډېره یخني وي نور ښکلی وطن دی ښه وطن دی. بالکل بالکل همداسې ده. شنه سینرونه سینرونه شنې اوبه چینې سپینغر نه هر وخت واوره. زبردست زبردست. تاسو خو چې دی په دې څنګه بیان کو زما هم زړه وکړو چې پاره چنار ته یو ځل خامخا درشم. الله دې راوله انشاءالله انشاءالله انشاءالله. الله دې خوشحاله کړه. ټولو اورېدونکو ته مو سلام په مخه دې ښه. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. زمونږ لږ کالرز چې دی بالکل د دې دپاره هم کال کوي چې هغوی خپل اواز شامل کړي ټولو باندې سلامونه ووایي او تپوس پوښتنه وکړي. دا هم ډېره لویه خبره ده. بالکل کیسې چې دی که نه دا د ژوند یو اهم حصه ده. دې ته موږ هسې بیسه د چې نن سبا ماشومان دي او دوی سره ټایم نه نو د دې نه ډېره زده کړه کېږي. موږ به د موبایل نه بېشکه نن د ټیکنالوژي دور دی زه دا نه وایم چې موبایل یا کمپیوټر د خپل ژوندونه بیخي ختم کړي. دا موږ نشو ختمولی ولې چې دا نشته نو بیا به موږ مخکې نشو تللی. خو ورسره موږ ته پکار دی چې موږ د خپل مشرانو کومه زده کړه ده دا هم ځان سره مخکې په خپل ژوند کې استعمال کو واورو د هغې نه سبق واخلو کار واخلو. یو بل کال اخلو ګورو څوک دي موږ څه ویل غواړي. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. ملنګ جان شفقدر سرو کلینا. جی جی ملنګ جان صاحب امید لرم تاسو به روغ جوړ یو زموږ دا پروګرام به اورېدو تاسو سپورټ اورېدو. بالکل فاطمه اعظم شته کله خبرونو کې دله هغه چې دی بس لږ ساعت مخکې موږ سره وه خو اوس د 3 بجو بولټن تیاری. بالکل جی بس هغې ته هم سلامونه. وعلیکم السلام. قبول کړه الله دې عزتمنه کړه. او پروګرام خو د دغه د کیسو دی که نه؟ بالکل کیسو دی. نو زه خو به سره خپله کیسې هم شریکه کړم چې بالکل بالکل وزیرستان کې زموږ ډیپټي وه نو هغې ته چې موږ بچي به راسره وو هلته چې کله به ګرمي وه نو هلته به وو چې کله به یخني وه نو بیا به دلته کور کړو. نو یو ورځ چې موږ راغلي وو او مور به م راسره وه بچي به بچي مې چې راوسته دلته نو لاره کې خو تکلیفونه مکلیفونه م راتلل که به واوره به بره به وشو که نه جی جی نو بیا به ګاډي چې موږ به دې خوا راوسته هغه به کندې ته ته اوهو سلیپینګ به کوو که نه. نو هغه یو ورځ چې دلته راغلم بیا مور وایي چې ما سره خو زیات زما پیسې هلته پاتې شوې ما چې کوم ځای کې پاتې شوې وایي چې هغه پاس تیر کې مې ورکړې هغه انګلیسۍ چې دا انګلیسۍ کې دلته خو ورونه ډېر بلول که نه وایي چې ما نه هغه تیر کې مې پیسې ورکړې داسې دغه خو نه کې ګوتۍ وه په هغې کې مې اچولې وې او 3,000 کسونه روپۍ وې ما په هغې کې چې بیا چې لاړم هغه کور ته بل چا دغه راوړې که نه سیم دې راوستې وه. جی جی بیا مې هغه ته وویلې چې دغه وکړه څه نام دی د کور کې خو زموږ چې د امي کومه کمره وه په هغې کې دغه دي پاس یو ګوتۍ ده په هغې کې پیسې دي نو هغه هم ترېنه بیا راواغستې او بله دا خبره ته کوم موږ بل ته د اوبه چې چلولې که دی لنګرو ته نو دومره سخت یخه وبه چې زموږ لاسونو نه به مو اوبه به یې نه بهیده چې کوم بشتیان موږ سره وي د اوبو والا که نه هغې به م لاسونو نه اوبه بهیده دومره سخت یخه وبه او بلکې نهمه به چې وه چې نهمه به وه شروع شوه نو موږ به انګیټۍ بلولې بیا به چې کله لسمه شوه لسمې نه به واوره شروع شوه ان تر جنوري فروری مارچ او اپریل مای کې ما لیدلې ده واوره چې داسې وریده. زبردست زبردست. اوس خو موږ دلته ړانده شو په یخنۍ پسې داسې یخه وه که نه داسې یخه وه موږ تیل دغه کې ایښو باتروم کې تیل پراته وو او چولې به پکې بلولې بس میلمه راغلی هغه راتلې نوتې لکه میلمه ته وواچوی چې دا مخ لاس وینځي هغه ویل دا لوټه ډکه ده بس زه ټیک شه بس مخ لاس یې وینځي په ټیچلو باندې چې راووته څادر باندې مخ وچې چې دا خو لږ دا غوړوالی خو دې نه نه دي بله ته ویل خوانه چې دغه په ټیچلو باندې مخ لاس وینځي تیلو باندې دغه لکه مخکې ډېره زیاته یخه وه خورجانې
اوس هم دغه اوس هغه څه نه ده بالکل مخکې ډېره زیاته وه ځکه چې یو کال به واورې پرتې د بل به پرې رالي صحیح دا آبادۍ زیاته شو دې وجې نه ګرمایش جوړ شو بالکل ډېره زیاته ډېره زیاته یخه وه وطن بس هغه دې عزتمنه که خوشحال ورته اوسي او تاسو پروګرامونو ته موږ ډېر خوشحالېږو او معلومات هم پکې ځکه چې اورېدونکي موږ واورو که نه قسم معلومات بالکل او بس سلامونه قبول کړئ. وعلیکم السلام الله پامان. دا وګورئ دی چې زمونږ د لاست کالر به زه ووایم دا مونږ واخیستو نو د دې د خبرې نه د دې د کیسې نه مونږ ډېر څه زده کړ. یو دا زده کړو مونږ چې ماحولیاتي تبدیلي څنګه ده چې پهله به داسې واورې وي کېدلې په ژمي کې چې لا یو ژمی به تېر شوی نه چې بل به ورپسې راتلو. نو دغه شانتې اوس چې آبادي زیاتېږي نو څنګه موسمیاتي دا تبدیلیانې چې دي د دې په وجه چې دی مونږ لګیایي څومره مشکلات سره چې اوس دا یخني هم نه راځي. بل دا چې څنګه ښایسته خبر هغې وکړه چې د هغې د مور نه پیسې پاتې شوې وي نو بله کډم په هغه کور کې راله نو هغې د چا بل چا امانت له ګوتې ورنه وړلې او هغه دې ته واپس ورکړي. اوس نن سبا خو داسې دی چې مونږ بیګ ایښی نه وي مونږ ګورو ورته او زمونږ ماحول کې لکه خلکو کې دومره دغه راغلی زمونږ بیګ هم نه وي موبایل هم څومره خلکو شکایت دي چې موبایل ته پټ شو یا دا سنیچرز چې دي دې تی واخلي. نو هغه وختونه د دغه شانتي کیسو نه مونږ ډېر څه زده کوو چې یاره پهله څه ماحول اوس څه ماحول. بس زه به چې دی تاسو نه اجازت غواړم زمونږ د پروګرام وخت پوره دی او انشاءالله تاسو سره به بیا هم چې دی په دې پروګرام کې راځم یو نوې موضوع یو نوې ټاپک به راولم او فاطمه اعظم به هم ما سره خپل هغه پورې ډېر خیال ساتئ. ماله اجازت راکوي. الله پامان.